في كتابه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ټول نوال خو درود شریفي اللهم صل علی محمد وعلى آله. ټول نوال خو څو هم راغلي مشران یو کاغه کشران یو د هغو ټولو ډېره مننه شکریه چې په دې رمضان مبارک کې تاسو خپل وخت وخلو د خپل قوم دپاره خپل علاقې دپاره یوې غونډې کې مشارکت وکړو. څه کسانو خبرې وکړي زه بالکل هغه اکسپټ کوم، ښې خبرې وکړي، تنقید یې وکړ او تنقید چې کوم دی برای اصلاح دا جایز دی، موږ د هغه مرسته کوو. خو نن سبا تنقید چې کوم دی هغه تنقید نه دی پاتې شوی، برای تذلیل دی او تذلیل د هېچا ته هم اجازت نشته دی. دې نه علاوه دویمه خبره زه د نجیب بی والا مخکې کوم چې دې بالکل زه او د مو پارټي هغه بر مذمت کوو. دا بالکل غلط کار شوی دی. خو که تاسو سترګې وغړو ته دا یو نن دا کیسه نه دی څه نن شوي دي. په دې علاقې کې د دفعه 302 کس کیسونه شته دي، د 400 به وي، د پوډرو به وي، خو هغه پسې ګرفتاري اړ نه جاري کېږي. خو چې موږ به د پي ټي آی جنډه راواخېسته او کوارټ کې به د موړ کې چغولو، هلته به راغلو او هغه دغه یې به کول. دا چې د ملک کې قانون حکمراني شته نه دی او موږ چې کوم یو دا جنګ چې کوم مو دی دا د قانون حکمراني دی. کني دا خو احاطه عدالت کې رسي، دې نه ته څرنګه یو کس ګرفتار کوي. بیا څه دا اوس شکیله چې کومې خبرې وکړي چې په هغه باندې نورې پرچې دي، نو د دې زنده مثال دا موږ ته موجود دی چې ملک نصیر افریدی هغه وګوره څومره تڼو باندې وګرځول، روي ګرځول، ستړی کړ. خو ولې دا صرف دا چې څوک ملک حقیقت کې په انصاف باندې ویجاړ وي هغه سړی نه پرېږدي، هغه به جیل ته هم ځي، هغه باندې به تکلیف هم راځي. مو خپله په دا مو باندې تېرې شوي دي، مو بیا ورته ویجاړ یو. خو اخر دا څه د هغه مو مذمت کوو. د هیډ کوارټر چې کومه مسله دی مو تېرې پېرې هم دا خبرې کړې وې. ټول نه غټ مثال دغه دا دی چې په هغه باندې دا ټولو قومو غونډه شوې دی، په سوشل میډیا باندې په ګراوند باندې هغه موجوده دی چې په هغه کې اپر هم و، سنټرل هم و، لور هم و او په هغه کې ټول منتخب ان بي هم و. فیصله تاسو ته مخکې مو اورولې دی، هغه دا دی چې کوم ته باندې قوم منتخب شه هغه به د قوم فیصله وي، هغه به د مان فیصله وي، هغه به حکومت هم مني، په هغه کې به یو انچ چې کوم دی هغه فرق نه راځي. تاسو وګورو دا صرف د مو دې هیډ کوارټر دا مسله نه دی، په دغه شانتې وزیرستان کې شوي دي. ټانګ نه دغه روان کې هیډ کوارټر دفتر یې روانې کې وزیرستان ته یوړې. دا د سټیټ یوه فیصله دی چې ټیمپوري یوه ځای کې وي بیا بل ځای کې وي. خو مو هغه دغه نه کوو. نه کوو مو قوم سره ودار یو، قوم سره ودار یو چې کومه فیصله د قوم دی هغه زموږ دی. که تاسو ودرېږو تاسو احتجاج کو موږ سره احتجاج کې ودار یو، که تاسو موږ سره بایکاټ کې موجود یو، که تاسو څه فیصله وي هغه زموږ